دوستان عزیز مجلس منعقد شده دو عنوان سره مجلس منعقد ده یو د قرآن حواله سره او بل د شهدا حواله سره زه صرف 15 منټه د دوی حواله سره تاسو په خدمت کې عرض کوم. زه تاسو ته نهج البلاغه نه یوه حواله درکوم، تاسو یې پړاو کوئ. نامه نمبر 69 د مولا امیر المؤمنین علیه السلام. توجه مشتاق کنم 69 نمبر نامه مولا لیکلی ده حارث ابن عبدالله حمدانی ته. د مولا یو کارمان و د مولا دور حکومت کې حارث تګي عظیم صحابي د مولا او هغه طرف ته زه نه ورسوم. اما دغه نامې کې مولا امیر المؤمنین علیه السلام تقریبا حارث ابن عبدالله حمدانی ته 10 وصیتونه کړي دي. که چیرې ما تاسو خپلې زندګۍ کې صرف اندا یوې نامې باندې عمل وکړلو یا زه بیا څه کېدای شي مو دپاره کفایت وکړي. دې نه زه صرف دوا وصیتونه د مولا رخلم به تاسو لحمت تمام. مولا ټولو کې اول وصیت کوي یا حارث تمسک بحبل القرآن. تاسو ته پته دی عربۍ کې حبل رسۍ ته یایي واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. و اصل کې څه دي کې کوم یو ټکی راغلی دی د تمسک والا ټکی سیدی طرف تا پیغمبر اشاره کړی دی انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. پیغمبر یې څه مطبع قرآن قدر شیونه پرېښلل، یو قرآن یو د ما اطراف څو پورې چې تاسو دې سره تمسک کړی دی پورا پوری به تاسو مانه وروسته به ګمراه نه شوئ. لکه توجه تاسو ما سره وکړئ. زه تاسو ته صرف دغه ټکي معنا کوم چې تمسک څه دی وایي، یعنې تا میم سین قاف. عربۍ کې تمسک څه دی وایي؟ عربۍ کې تمسک کله چې یو انسان د یوه شي سهاره واخیستله، هغې سهارې نه بغیر چې د هغه زندګۍ نه تېرېږي، دې ته عربۍ کې تمسک نه وایي. لکه زه تاسو ته دې نه یا اسانې پښتو ته راوړم د تمسک معنا. ځینې وخت کې د انسان عمر هغه حد ته رسېږي چې هغه کوتک نه بغیر مزل نشي کولی. کله چې کوتک نه بغیر که د پاڅېدلو هغه الویږي، دې ته د عربۍ کې یایي څه تمسکه بالعصا. لنکي سړي عصا باندې تمسک کړی دی، لنکي انسان کوتک باندې تمسک کړی دی، یعنې خپل ټول بوج دې کوتک باندې چولی دی. توجه وي که نه؟ بس دوستان عزیز مولا امیر المؤمنین علیه السلام چې یایي څه تمسک بحبل القرآن، د قرآن رسۍ سره تمسک وکړئ. مولا مراد مقصد دا دی لکه څنګه د یوه سپینګیري انسان زندګۍ قرآن نه بغیر نه تېرېږي، که پاڅېدلو هغه الویږي، همدې شان سره پکار دی د تاسو زندګۍ آن سیکنډ سیکنډ قرآن نه بغیر تېر نه شي. یعنې که قرآن یو زندګۍ له ووتلو، که قرآن د یو روح نه ووتلو، بیا پکار دی نو ته تکلیف میلاو شي. دوستان عزیز نن سبا د مصروفیات وخت دی، ډېر خلک دغه اعتراض کوي څوک د خپل سیټ وجې نه، څوک د خپلې روب و دبدبې وجې نه. خو اما زه د خدای کې یوه کیسه درته وکړم چې کله انسان عروج باندې وي پکار دی هغه ځان باندې سوچ وکړي. وینې چې عروج نه کول لیدلې بیا د سوچ سره رکوز نه شولې، څومره الوان ختلی وي، معموله څارول لیدلې معموله به درته تکلیف رسېږي.
ندوستان عزیز چوخ پل عروج واجنا چوخ پل تکبر واجنا چوخ پل تعلیم واجنا چوک یعنی سے مصروفیات دیر دی زد قرآن تلاوات نشون کوالے چوک یعنی سے موسر ٹیم نشتوالے دوستان عزیز نه منا خدای ویزی کی ایوی سپاری ختم کولا وقتی دے نه منا خدای ویزی کی ایوی قرآن ختم کولا وقتی دے توجہ بکر رہے مقیدہ ویزی کی سورت قرآن تلاوات وقت کفی دے یہ پڑھا توسو پڑھا کوئی سورہ مزمل آخری آیات 20 آیت تو باندې مشتمل سورہ دے ایدہ بھی سوری یو خصوصیات دا دے مسر روایات شتو دے کچو شپی المسکین مخی د سورہ مزمل تلاوات وکړلو احیاء الله حیاتا طیبا اگر انسان ته پروردگار عالم گناهانو نه پاک زندگی عطا کړي ادھر آخری آیات کی پروردگار عالم سو شیو طرف ته اشاره کړی دی دیکې د قرضې ذکر چوته ویتوالی یو ورده د المنزه ذکر یو ورده د زکات ذکر یو ورده او اما د قرآن تلاوات ذکر دعا ورده سو ورده دعا ورده دعا ورده خدایانی سے دوستو د قرآن ذکر وکوئی قرآن ذکر وکوئی قرآن تلاوات وکوئی قرآن تلاوات وکوئی او اما دوستانی عزیز سورہ وکو ایوا سپارا دوی سپاری دری سپاری یو قرآن خاتم گنا خدایای فقرؤوا ما تیسر من القرآن فقرؤوا ما تیسر من اور خلقو ریزی کی دوتا سورہ میسر وی قرآن تلاوات یعنی مطلب دا سی یو آیات وینی نبی اما خپل زندگی قرآن نا معجود کوا ریزی کی یو کوئی نبی خو اما قرآن نا بغیر زندگی ماتی روا دوستانی عزیز تمام نکوزدا وکار دے مود اخبر نزد کولی تشنگی دی قرآن اگا اخبرو بچه رو باندو بسو تمو تمحول فرحام نشولو وکار دے مخبرو بچه رو باندی کار وکو دویما النبی نبی کی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام یعنی یا حارس وعلم ان افضل المؤمنین افضلهم تقدمة لنفسه وأهله وماله کسی مسرا آغاسی کوئی تشریف فرما دی مسرا دے عربی کی عباد فضیلات والا سغا دے افعال تفضیل نو دیائی ایدیزتا اسوانی پختو تا ترجمان موڑا سے افعال تفضیل سے دیائی موتا سیواری پختو کیاوی صدا خسر آئے دے یواری پختو کیاوی صدا دیر خسر آئے دے یو والی پختو کیا وی صدا دیر خسر آئے دے نفاجی نہیں کنا سکلت سمجھاتا وینا صدا دیر خسر آئے دے دیتا در عربی کی افعال تفضیل نہیں آئی کسیوس تو سکول مؤمنانی ہوئی ضرورت حوالہ دے قوم یہ مؤمن صفتنا سورہ مؤمنون پڑھو کوئی سورہ مؤمن پڑھو کوئی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون شروع کی سورہ مؤمنون پڑھو سورہ انفال پڑھو کوئی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا توجہ کا نهج البلاغہ کی خطبہ صفات المتقین سے کو مولا بیان کری دے 110 صفتون مولا کی بیان کری دی اما پڑھو کوئی اندیشان سرا توسو سورہ معارج پڑھو کوئی 25 نمبر آیات نوخا 49 نمبر آیات کوری و اما توجہ بکا مؤمنان توسو طول ایوئی و اما مولائی سر دیر خم مؤمن چوکتے افضل مؤمن چوکتے مولائی سر حریص پوشا وعلم پوشا ان افضل المؤمنین مؤمنانوں کے افضل ترین انسان بہترین انسان خم مؤمن افضل مؤمن آغاز سر کی دری صفتنا ہوگی مولا کن صفتنا مولا ییس تقدیمتاً آغا انسان سا آغا مخی کی آغا انسان سا آغا چے کی مخی کی چود پارا اسلام دے پارا چے مخی کی
لنفسه کدی سیلیوی ضرورات شولو اغا اسلام دو پر اخبر سیلیوی بید کبیا دین حد کر و اهلی که اسلام دو پر دا اهل ضرورات شولو دا نموس ضرورات شولو اغا نموس نیا دریغ نکوی و مالی اغا انسان بہترین انسان دیسے که اسلام دو پر دا مال ضرورات شولو اخبر مال نا دریغ نکوی متوجه شوی کنم یعنی کل انسان اسلامیان کی خپل ځان خپل نموز خپل مال دې کولای شي هغه انسان ټولو کې بهترین انسان دی هغه ټولو کې افضل مؤمن دی هغه ټولو کې بهترین مؤمن دی دوستان عزیز شهید هغه عظیم ذات دی زه دا وایم چې دا درجه هر چا ته یاد نمی‌دوي دا یې خدای دربار کې خوښ کړي شوي کسان دي ډېر کسان به چې هغوی دغه ارزو زموږ ته د شهادت مرګ میلاو شي اما شهادت مرګ باندې نه شو مړه اما دوستان عزیز امام په سوچ کې دا دی امام په فکر کې دا دی که بیګا زما ما واده کړی وي نن که جان ولګېدلو زه خپله نامې چانه نه قربانوم زه خپل خوشحالي چانه نه قربانوم هغه یې څه نکریزو سره د لاسونه سره دي خو اما حنظله ته سترګې وغړوه حنظله ایواش په خپل نامې سره وکړله اوس بیا جان په لګېدلو رسول الله ته یا رسول الله ما ته د جان اجازات راکړه حنظله چې کله لاړلو شهید شولو توجه وکړه چې شولو شهید شولو چې کله شهید شولو نامې رسول الله ته راودیس یا رسول الله یکی وشپا حنظله سره تېره کړې دی پیغمبر ودی چې تا ته خدای انده یکی وشپا بختوره وګرځوه خدای انده یکی میشبین از باید کرد و عبدالله نمای وربانی گیخ للا عبدالله تا خدای 12 زمان ویر کرد یعنی دوستان عزیز تاسو یقین وکړئ څه شهادت پر برکات وي شهادت برکات نه راکړي خدایا متحدین له سوال کو د اهل بیت مینې کې د اهل بیت مودات کې د اهل بیت محبات کې ټول د شهادت مرګ نصیب ګرځي دوستان عزیز وجره دې ولای ولا حساب رسول الله ویلي وي کله چې انسان عقل مرتبه نه دیش ولو مودي باندې کې دوره حرام کیا بحث وکړو او اما دا ونه یوي چې انسان ډایرکټ څه کومه هغه عشق ته رسیدلی شي نه شو پر سره عقل پړې ته کراس نه کړی ګوره پوری عشق ته انسان نشي رسیدلی اول به عقل باندې کلام کیږي هغه واسطه به عشق ته رسیږي ویلې عقل ذریعہ عشق ته رسیدلی لپاره معرفت ته رسیدلی لپاره کله چې انسان معرفت حاصل کړو کله چې انسان مینا پیدا کړل محبت پیدا کړل الفات پیدا کړل هغه د حجر ابن عدی ورنګي کیږي هغه یې زمانه مخکې مزمای ورکوي ویلې چې کله شي مار وشي هغه د علی مینا انکار ولکې هغه د علی مینا ورسره ونشي دوستان عزیز دا شهدا داستانو کې مپړول زین الدین شهید دا کیسه مپړول ایران کې یو نماینده زین الدین بهترین شهید اعلی ترین شهید ہے هغه یې ذکر دی پس غریب کړه نومي پسې د نومي دیوا خبره وکړه او دې یې تاسو ته ځنی کوم ته نه مخکې خو موبایل نکاح کړی دی او یې مو سره نکاح کړی کنه دی کین او دې چې دا درغلې سره کوړی چې یو دې یو نکاح کړی دی د زید الدین ته په جوړ شولې چې نه مو ته نه مخکې نکاح شهادت سره کړی توجه شئ اندی واجنا امام خمینی بزرگوار سے کلا دیو شہید انہی درسی موری سے کلا کین استلا امام خمینی تے تصویر اوڑا لو امام خمینی دو تین سو خدای دے باندے رحمہ کا خدای ویلا حدی رحمو باندے رحمہ کا ایک سو موری پاسی دل پل تصویر اوڑا لو بیا امام خمینی دو اوڑا موری پاسی دل پل تصویر اوڑا لو ایک سے کلی سلوران تصویر تروڑ امام خمینی ستر نوخی روانش پلی مور دیو تیز آواسے موږ سلور زمن څخه قربان کړی دي د پوره څه ته نه جوړي کچېری ته جوړي ته بیا موږ د سلور زمن قرباني څه ضرورت ستړي دي زیبا کې سره نو کومه ته خبري د توجه په کومه مجلس نن دا خبره یو درته شي د پوره کې بیا په کې بس ته ما پراده دوستان عزیز نو
تاسو ټولو چې دا شي تاسو ایران ته راوړئ او هغه څه ویا ټیم کې تیر کړی دی یا ټیم تیر کړی دی ایران کې چې شهادت ته خفا نه وي او شهادت نه وروسته یوې خلخانه یا خفا نه وي ویلې خفا نه وي ځکه چې دوره میوادي بل چوخوني کې دی لکه شهید خوني کې توجه نه کنه توجه مشترک کنه دوره خامړې دی بل چوخوني کې دی لکه شهید خوني کې یعنی هغه شهید پرور قوم دی هغه شهید عظمت باندې بي هغه شهید کادر باندې بي او موت ولا شهید کادر او عزت او احترام باندې بي وګڼل دي چې دا په دې نه چې شهید کور ولا الله سوچات کړي چې موږ پنځه پیرو چې دا په دې نه چې خپلې هوني کې پردې کې دا خپلې هوني کې د څه چې تلوي چې مخفز په پبلک سکول کې داخل کړي دي خبرګان متخصص دي د شهید ولا بچای سرکاري سکول کې داخل کړي مثال وغير پلاستیک ولا بکار کوي دوستانی عزیز شهدا کې راشي ما و تاسو ته کار نه ازیات ورکی ازار دا خبره ما دی شهید مور نه اوریدلی او خپل یو لیدل یو اوریدل ا شهید مور ما ته بیان کولو رئیس اواسه دیوالو کې مسوای خوب کې والیدل ما ته دې څه موري امام ورونو ته وایي چې د مور زمن ډیر ما وایي ویلي صدور موتا کابل کې ډیر ازیات رسي زه د ډیر خبر کېږم دیو شهید بچی بیان دی کله د هیچ بارځي هغه مور ته یې چې مورې د پلاستیک پر چپلونو کې مخ کې ډېرې سیزي Storia molto nascosta e molto patrimoni masculiati. Kaso di biyatim sarwadi kemino demokrat losti. Yatimon saraziatai wala di chokorde. Molo Amirul Mu'minin alaihi salam ko yatimon kapuni ki mare pakhawali. عودة إلى سنة خطوبهم إلى سنة زمكي بعض إلى دوال خطيب إلى دوال ديبي وتلا أول مرة يتيمان راشد ومشعبا نسكارشو يتيمان سرزيتاي دي يزيد ودي يزيد أولادكم يتيمان من ظلم كوالا تاسو تاريخ کی پڑھاو کړی دی او نه علماء نو تاسو لیدلی دي چې تاسو مولا حسین علیه السلام سره مینه ډېره ده خو زه صرف دا درته وایم چې کربلا نه کله قافله بتلله د حسین جنازې ته دوې بیبیانې ناستې وې یوه عمر نه ډېره وړه وه یوه ځوانۍ نه ډېره لوړه وه اشارې سره ورته یادوي یوې ورته ویله وروره حسین ما نه د کابل ګیله ونه کړي ویل وروره حسینه زورو سيد التعليم بين سورة حسين لكن مولا سوء استغل بلغ إلى داود وقورة حسين مولا يتكفل إلى ونكي لكن المصاب استغل أما دتويما كما ورابي بيوا بيو دا گلا مانا کرلا بيخ فلا سينا تبقى سينين کله کې خلا نفس او کښور زیره مولا خپل ناس د وړي بي شکر چاکر غادي وته په کومه داسې مینه د کامش خلا دې نه دوی مینه باندې د کامشي موج نازینه پورسیبا ستل نفس او کښور بیا مولا په نفس بیا مو سوچات کو دي چې په د مینه د کامش خلا دې نو شری وي ایمو جنازینه تاسو ګډیر مختور ظالم روان دي زه صرف اشاره سره کوم ازادو یتیم سره ظلم کول دي چاپور دي سمشلک سوت بعد وړا بي څور قدم او یاد حسین تعلیم او طریقه
Sekala ودرېدله د سفارات باندې بې لاسو تنه په زندانو شوله. تاسو په ټولو مولا سره مینه وي. د شهداو بچیان راغلي دي. زه هغوی نه یم ورکول غواړم. د شهداو خاندان نه یم ورکول غواړم. عزیزانو کربلا نه واخله قبې پورې، قبې نه واخله شامه پورې. هغسې ناست دي. دغه ظالمانو څه د شهداو مرغلرې وړلې، کله چې ابدي راتللې ورونو مسایلو ته بېلون ټولو نه معافي غواړم د دغو مسایلو چې کله ابدي راتللې دوی به د شهداو مرغلرې نیزو باندې خېژولې، او چې کله سبا راتللې بیا به دغو ظالمانو دغه مرغلرې یوه سونده کې بند کړلې، بیا به د اوښ شا باندې کېښللې. باشه زه صرف تاسو نه پوښتنه کوم چې کربلا نه واخله قبې پورې، قبې نه واخله شامه پورې، څوک پورې به ابدي راغلي وي او څوک پورې به دغه مظلومې مرغلرې نیزو ته ختلي وي او څوک پورې به دغه مظلومې مرغلرې بیا نیزو ته بهار وتلي وي. خو اما هغه ظالم چې هغه صدر حسین مرغلره ورسره وه، هغه دې وایي چې ما په خدای باندې قسم دی چې دغه یمه د مولا مرغلره نیزو باندې ورشاته کړې، نو ما به سترګې راولي چې مولا به خپلې مبارکې سترګې د ولي لور لاسو ته راولي، د ولي لور به خپلې سترګې د بابا مرغلرې ته راولي. خو اما یوه ځای کې یوه سره راغله، موږ باندې توره شپه راغله، ما وویل چې ستړی ډېر وم، باشه د حسین مرغلره نږدې نه نشوم وبسلی، ځان سره مې ځان ته کېنوم، ویلې چې سهیله بیا مخته کلې روان دی، بیا ګوره نږدې باندې نشم خېژولی. دا ګاز تیاري موبیل نه غواړه عزیزانو، دا تیاري چې کله نیمه شپه شوله، زه خوب نه